زه وایم دې ټایم کې جی د نوښار د دې مشرانو عزت هغه مینار پاکستان کې ځوړندې. دا ویډیو عام ویډیو نه ده، دا داسې ده لکه چې زما د دې نوښار د سیاستدانانو، ناظمانو، مشرانو، سیاسي جمهور کم وایي چې خلق وایي چې مونږ خدمت کوو، لاک چې کم دعوه کوي چې مونږ دلته 40 کاله سیاست کړی دی او دلته هیڅ هم نه دی پاتې، نو دې ټایم کې د هغوی د سیاست چې کومه جنازه ده دا هغه ده او دا داسې ده چې دا د هغوی عزت ځوړند دی په مینار پاکستان کې. یاره ته ماته ووایه هسپتال کې چې دا صورتحال دی، په سکول کې دا صورتحال دی، په ټویل کې دا صورتحال دی، نو تو لعنت دي شي په داسې ستا ترقۍ باندې او داسې ستا سیاسي خدمت باندې. نو دا د نوښار د سیاستدانانو او د نوښار د چې کوم خلق داویدار دي چې ما خدمت کړی دی، دا د هغوی د سیاست جنازه ده. ورجي دا د نوښار ډسټرک هیډ کوارټر هسپتال دی، چا راته راولېږله وایي بجلي نشته، سرنج نشته او بد حال دی، خلک پکې وایي د کاڼي زمانې ته دا خلک لیږلي دي. نو ما ورته ویمې چې کم مشران د چپړاسي په سیټ باندې خرڅېږي، کم ځای کې چې ناظمان، کونسلران او مشران چې کم دا سیاست کوي که نه، کلاس 4 سیټ چپړاسي سیټ او هغه هم عارضي د 1 کال 6 میاشتو 5 میاشتې او بیا په نمبر تنخواګانې الي، نو هغه خو قانوني نه وي، هغه پیسې به هم دغه پیسې ورکوي چې د سرنج پیسې وي، د تیلو پیسې وي. هغلته د بیا خلک هسپتال کې علاج نه غواړي، بجلي دې نه غواړي، هلته بیا د خلقو عمده حالت یا به بیا د کاڼي زمانې ته ځي. نو ما ورته ویمې دا د دې خلقو ګناه ده او د دې مشرانو دی چې تپوس نه کوي چې په کلاس 4 سیټ باندې دی چې په چپړاسي سیټ باندې هغه غیر منظور شده په هغې خرڅېږي او هغه الي غیر قانوني طریقې سره د هسپتال که سیاستدانانو لوټلی دی او د چې کوم مافیا لوټلی دی او دا اوس انکوایري وشوه چې 3 کروڑ 65 لاک روپۍ په دې هسپتال کې کرپشن شوی دی او هغه ثابته شوه، انکوایري کې الزامات ثابت شو، غلا ثابته شوه. دې کې صرف سیاستدان او ډاکټر نه دی ملوث، دې کې د نوښار د نامي ګرامي مشران چې هغه خلک وایي برتي کړي دي که نه، چا د کلاس 4 په سیټ باندې، چا د ټیکنیشن په سیټ باندې، چا د چپړاسي سیټ باندې، چا د سویپر سیټ باندې او ټیکې ورکړې شوي دي. نو هغه ټیکې تسلسل سره لا دې ټایم کې هم جاري دي، ځکه چې دې ټایم کې هم هسپتال په ټیکه دی. تاسو ما ته ووایئ چې د کوم هسپتال آمدن صرف په چټ باندې، صرف په پرچای باندې د میاشتې 35-40 لاک روپۍ د هسپتال آمدن وي، نو څوک ګمان کولی شي چې هغه هسپتال به تاوان کوي؟ هلته به تاوان کیږي، هلته خو ګټه ده، خو مافیا ده او دې ټولو په شریکه خوړلې ده او د هغې زور زما د دې نوښار د دې عام ولس نه وځي، کوم چې هسپتال ته راځي په دې تمه باندې چې زما به دلته علاج کیږي، نو هلته بیا دا حالي. دا تاسو وګورئ ډېر بدترین صورتحال دی، ډېر بدترین صورتحال دی او بجلی نشته، جنریټر دپاره پیسې نشته، د سرنج پیسې نشته، د ډسپرین ګولۍ نشته. شرم دی دا خو د نوښار ته کنځل زه همیشه وایم چې دا د مشرانو ته هم کنځل دی او دا د خلکو دغلته د هسپتال ته چې کم مریض راځي نو هغه ته دا د دې مشرانو د طرف نه، د دې منیجمنټ د طرف نه، د دې ناظمانو او کونسلرانو د طرف نه، هغوی د طرف نه دا کنځل دي دې خلکو ته. او زه وایم دې ټایم کې جي د نوښار د دې مشرانو عزت هغه مینار پاکستان کې ځوړند دی. دا د عام ویډیو نه ده، دا داسې ده چې د دې ویډیو په مینار پاکستان کې شروع ده او ښکاري او د نوښار د کرپشن داستان او د نوښار کې د غلاګانو او د بې قاعدګیانو او د بې ضابطګیانو او نوښار کې د استحصال د فلم دې ټایم کې دا داسې دی چې دا مینار پاکستان نه ټولې دنیا ته ښکاري.